مختلف خبرې مخې ته راغلي دي. د ټولو نه لومړی که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي صدر او د صوبې وزیر اعلی ستا په نیوکه وی چې یاره د سره دوه عہدې دي، هغه دوه عہدې چې دي هغه کې هغه یوه عہده چې ده نو هغه پرېښوده او یوه عہده ورسره پاتې شوه. صوبایي صدارت چې دی نو دا دغه ته لاړه، جنید اکبر صاحب ته لاړه. جنید اکبر صاحب وایي چې یاره د علي امین ګنډاپور، عاطف خان او د شهرام ترکې په سلا باندې ماته دا میلو شوی دی. څه نظر ساتي چې او واقعي دا هم په دې باندې ده او که نه؟ دویمه ذرایع چې کومه خبره کوي چې په دې سره کوم دویم ګروپ چې نو هغه دویم ګروپ د عمران خان صاحب سره د هغوی ملاقات وشو چې په هغې کې شکیل خان پخوانی د سی ان ډبلیو منسټر چې عاطف ورسره او ورسره د پنجاب دوه ایمینې فرحات عباس صاحب دا خلک ورسره نو دوی د عمران خان صاحب سره ملاقات وکړو. ورته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن صورتحال ډېر زیات خراب دی، ګډ ګورننس نشته دی. قاضي انور ایډوکیټ چې دی هغه په دې کې خپل رول ادا کړو. قاضي انور ایډوکیټ وایي چې بالکل ما عمران خان صاحب سره چې ملاقات وکړو ما په هغې کې هغې ته دا خبرې وکړه چې دلته کې مسایل شته او زما په سلا باندې زما په تجویز باندې هغې لګي شو او دلته کې یې د ګډ ګورننس کمیټي جوړه کړه. څه وې ته؟ دا سره خالد منصور چې عہده پرې نه ښوده، عہده ترې واغسته. او بل دا ده چې واقعي په دې باندې موږ نیوکې کولې چې دی به چیف ایگزیکټیو کار کوي او که نه دی به د پارټۍ چې کوم دی نو دغه واګې سمبالي او تنظیم سازي به کوي او بای روز چې کوم دی نو روزی او خلک روباسي او احتجاج به کوو، درنه به کوو. اوس خدای دې کي چې دی د خپلې عہدې ته لږ چې کوم دی نو دی فارغه شي او دی د صوبې ته لږه توجه کړي. صوبه کې چې کوم مسایل دي او په دې باندې کار وکړي. خو لکه داسې ګونګوسې کېږي چې دغه وزیر اعلی توب هم ته اخلي. خو وزیر اعلی توب کې چې کوم دی نو بیا نقصان دی. نقصان په دې چې یو خو لکه تاسو وګورئ نو دلته کې د عاطف چې کوم ګروپ و نو دا د عاطف د ګروپ کس دی جنید اکبر چې ده ته هغه کمیټه مشري هم ورکړله او ورسره چې کوم دی نو صوبایي صدارت یې هم ورکړه. بل دې لکه پارټۍ لپاره چې کوم دی نو مخکې نه د ده بیانیې چې کومه راتله نو وفادار په نظر راته. نو دغه شانتې د په دې دوران کې علب خان اوس لږه شیبه مخکې د علي امین ګنډاپور د عمران خان صاحب سره ملاقات شوی دی. علي امین ګنډاپور چې دی نو دی د باني پی ټي آی سره اډیاله جیل ته د ملاقات لپاره تللی دی. سره سرکاري پروټوکول مو بغیر د روک ټوکه دی پرېښودی شوی دی او د دغې په ګیټ نمبر 5 باندې دی ورغلی د عمران خان صاحب سره. بیا عمران خان صاحب یې ورله راوستی کنفرنس روم ته. په هغه ځای کې هغې تقریبا یوه ګنټه میټینګ کړی دی په مختلف ایشوز باندې، د پارټۍ په امورو باندې، په سیاسي خبرو اترو باندې او ورسره د امن امان په صورتحال باندې. د دغې نه پس د 8 فروری په پېښور کې چې کومه جلسه ده په هغې په مختلفو امورو باندې هم د عمران خان صاحب او د علي امین ګنډاپور صاحب خبرې شوي دي. نو دا خو چې کله علي امین ګنډاپور د عمران خان صاحب سره ملاقات وکړ یوه ګنټه تقریبا دا ملاقات و، پس هغې نه چې روان شو د میډیا سره د خبرو نه کولو نه بغیر هغه راوتې دی. نو تا ته دې پته وي چې یاره علي امین ګنډاپور د عمران خان صاحب اوس ملاقات شوی دی. دا بس دا هم یو بریکینګ خبر دی چې اوس ملاقات شوی دی. پوره یوه ګنټه ناست او دغه ملاقات نه پس چې کوم دی ما ته وویل چې دا بله کرسۍ هم په خطره کې وه او هغه دغه وه چې دغه مذاکراتو کې چې کوم دی نو دی لږ پس راغی. هغه الریډي ورته ویلو چې یاره د دوی ون پاینټ ایجنډا وه چې عمران خان دې رخا کړی شي او میلیټري کوډ چې کوم دی نو دا دې نه کړی کېږي. نو هغې کې د بیرسټر او د علي امین ګنډاپور چې کوم ملاقات وشو د آرمي چیف سره، بیا هغه ملاقات چې کوم دی نو دوی وی چې ډېر په خوشګوار موډ کې شو، ډېر زبردست ملاقات وشو. خدای ظاهرول نه چې ملاقات د څه دپاره خو هغه ځای نه ورته کلیر کړ جواب راغی چې څو پورې د 9 مۍ واقعه دي، څوک هم چې د ملک ته نقصان رسوي نو په دغه کې چې کوم دی نو معافي نشته دی. نو رخایي په دغه کې دغه ده. بل دا 190 پونډ چې کوم مقدمه وه چې دا دې لږه وځنډولی شي او ما د انټرنیشنل غل چې کوم دی نو نه قراروي نو هغې هغه هم چې کوم دی نو هغه هم وشوله. نو هغه وی چې تا وکړل ماله څه نو اوس بیرسټر پاتې دی، بیرسټر ګوهر د ده خو دغه وه نو صدارت ده ته دغه کړی شو. اوس په دې باندې نه خو دې ته به ګوري چې علي امین ګنډاپور سره دلته کې باقاعده چې کوم دی خپل ډېر کافي خلک شته. خیال دی چې به علي امین ګنډاپور څه کړي وو؟ مذاکرات او عمل کنه نه مذاکرات عمل خو هغسې روانو کنه روان دو کنه بند شو. نو ځکه د عہدې نه چې روانو خو هغه ټیم به د عہدې نه لرې کړو کنه او خو بل ورځ بند نه شو. چا بند کړ؟ دا حکومت ورسره چا بند کړ مذاکرات؟ حکومت سره دوی کمیټې چې دغه وه چې نه یې کوو هغه چا باندې چې وی چې نه کوو حکومت ورته وي چې وروځې ټیم راکړه او دوی چې کوم دی هغه وروځو کې دا څه چلو چې دوی د وروځو ته نه څارېدل. 42 ورځې خو ښې سار شو کنه
تل به دغه به روانو ور وځي موږ له ټیم راکړه دوی چې ورته کم یو د ډرنګ روم خبره ده یو د بار د عوامو خبره ده د عوامو د دې خبرې باندې چې کم دینو خبره کېدله چې عرفان صدیق دا وایي چې په دې ور وځو کې څه چلو چې دې وته دغه نشو دوی وی چې بس ختم نو الته کې د امریکای د کال انتظار دی د ډونلډ ټرمپ چې کم دینو د کال انتظار دی د غي د پاره چې کم دینو دوی دغه مذاکراتو د زینه راوته له مذاکرات وي بس عمران خان و چې ختم کو اوس بیا چې کم دینو مذاکراتو عمل شروع چې پته ورته ولګی چې امریکا اسم نشي کولی په دغه کې نو د مذاکراتو دغه عمل درو کول وروسته چې کم دینو د دغه د واغستې شو کنه لبخانه کته دغه خبره سره تړلې نو د مذاکراتو د درولو عمل شو د عمران خان سره په کوم باندې شو د حکومت طرف نه شو نه دا په کوم باندې هغه ته پته ولګی دا ول پاینډ ایجنډا و درې خای